بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نو مونږه انشاء شروع کړو او په انشاء کې مونږ چې انشاء اول په دوه قسمه ده انشاء طلبي او غیر طلبي بیا انشاء طلبي کې مونږ ویلو پنځو سيزونو باس پکې دا اول د تمنی باس وکړو دا غیر لپاره کم الفاظ ما حقيقي وی هغه ویل او بیا کوم چې مجازي هغه ویلو بیا دویم نمبر بیا استفهام وي او د استفهام د لپاره کوم الفاظ استعماليږي دا غي حقيقي معنی او مجازي معنی دا ویل شي او په دې سبق کې مونږ امر ویلو دا امر مونږ تعریف کړو چې امر دا هغه ته ویل کېږي چې پای کې یو فاعل مخاطب نه یو کار د کولو طلب وکړل شي على سبيل الاستعلاء او د امر د لپاره کمی صيغه استعماليږي موږ کله د امر د لپاره هغه مقرون باللام استعماليږي یعنی د لام سره کله بغیر د لام نه فعل او بغیر د لام نه کله اسم وی لکه اسماء افعال بمعنى امر حاضر وس کله کله د امر د صریح وي خو په دې کې د مخاطب نه د فعل غوښتلو طلب نه کولای کیږي او د دې نوري مجازي معنی اوس تقریبا لس معنی دي نه کنه دا مجازي معنی ذکر کړی دي چې کله قرائن موجود وي د هغه قرائنو د وجنه با د امر د خپل حقيقي معنی چې امر په خپل حقيقي معنی کې نه وي مستعمل بلکې په مجازي معنی کې مستعمل وي نه د امر مجازي څخه تقریبا 24 معنی دي خو دلته کې راغلي نسب لس ذکر کړی دي نو فرمایي چې وقت تستعملوا کله کله استعمال ولګي سي استعمال ولګي صيغه الامر د امر د صيغه لغیره د غیر څه اي لغیر طلب الفعل استعلاء یعنی د طلب فعل د پاره نه د طلب فعل د پاره نه لکه پایږي نمبر 1 ذکر کل اباحه لکه اباحت او لکه جالس الحسن او ابن سیرین چې تا کله حسن سره کینی او کله ابن سیرین سره کینا د حسن سره یا ابن سیرین سره نه لګی دا او دا د بار دلالت کوي په اباحت باندې او چې دا دلالت کوي په اباحت باندې نو دل کې د دین دغه مراد دی چې را کته دا یو سره کینی او کله دوانو سره کینی او کله یو سره پکې کینی او کله یو سره کینی کله دوانو سره کینی کله دوانو سره نه کینی سره پر هر قسم کار مباح دی پوه مباح او په تخیر کې څه فرق روان دی وایو فيجوز له نجائز لپاره اي يجالس احدهما کوي دوانو کې د یو سره کینی او کلیهما یرزوانو سره کینی او الا يجالس احدا اصلا او کدی سره نه کینی واښوي باندې د اباحت یعنی هر قسم کار دا مباح دی نو کا دغه په تخییر کې او په دای کې چې کنه په دې کې فرق دی په تخییر کې او په اباحت کې فرق دی اباحت معنی تر پر ځوانه جایز دي کډوانو سره کې نه کوي یو سره کې نه کوي یو سره نه کوي او تخییر چې کله دغه نو پای کې لکه بدلو کې یو د ځان لپاره غوړه کا پای کې یو خامخا برکه ښه نه به ځوانو سره بیا کې نه انا به ځوانو ته دسم نشي کولای چې ځوانو سره کې نه پوښي په تخییر کې او په اباحت کې دا فرق دی والتهدید تهدید ولګي زوره لري تخويف يرول وهو اعم من الانذار او تخويف عام ده انذار نه انذار دي کنه انذار هم يرول وي او تهدید چې تخويف دا هم يرول وي خدا انذار چې کنه انذار دا سره د شفقت نه وي او دا نور چې کنه دا تخويف دا بغیر د شفقت نه وي لا الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره صفات ذکر کړل دي انذرتهم ام لم تنذرهم لا او انما انا نذير مبين بشکه زي نذير یما یعنی خائف نه ویل چې مخوف يرون کنه یما نذير یما نذير څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت لا يرول په امت باندې د شفقت د ودی نه دي شفقت د ودی نه دي والتهديد تهديد ته تخويف ته او اعم من الانذار چې دا عامل انذار نه یعنی په انذار کې هم يرول وي او په تخويف او په تهدید کې هم يرول وي او بدوانو کې فرق دا دی چې په تهدید کې او په تخويف کې عام يرول وي او په انذار کې يرول وي خو سره د شفقت نه لانه ابلاغ مع تخويف دغه جبري کې رسول وي سره د تخويف نه وفي الصحاح او په سیاق کې لیکلي دي الانذار تخويف مع دعوه چې انذار دې دا ویلېږي هغه يرول د چې سره دعوت نه وي لکه اعملوا ما شئتم نو دلته اعملوا ما شئتم لظهور دبر ان ليس المراد الامر بكل عمل شاء
چې مراد لګي دا امر نه چې څه غواړي کوي لکه الله تعالی کافرانو ته وایي اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير چې تاسو غواړئ کوي وس ورستو دا دغه نه انه بما تعملون بصير دا قرینه په دې خبره باندې دا چې دلته د امر د خپل طلب فعل تی مراد نه طلب فعل والا معنی مراد نه پوه شئ بلکې لکه د دې مثال لکه ته دغه کوي استاد دی او هغه خپل شاګرد ویني په ګناه باندې او دوی ورته وایي کاوه پته به دی ولګي نو دا کاوه پته به دی ولګي دا خبره د دې چې راته وستوي چې لکه کار ته ولګي ته را دوی چې کاوه نو ها نه ماره ته راوسو دا بل ټکم ورو چې اوس کو کاوه ورسو بری بیا نه دا قرینه نه پرې معنی چې را دلګي طلب فعل مراد نه پوه شو په دې معنی تقویل تعجیز معنی يرول دا عاجز کول چې دا پته ده چې دغه د پته ده د متکلم ته پته ده چې مخاطب دا کار کول نه شي خو داغه د عاجز کولو لپاره داغه د عاجزۍ ظاهرولو لپاره دا حکم ورته کوي لکه الله تعالی فرمای فإن كنتم في ريب مما نزلنا کچې تاسو د موږ چې سناجل کړی په خپل بنده باندې کنه په قرآن مجید نو فأتوا بسورة من مثله تاسو راوړئ د دې په مثال باندې واښو به باندې نو اوس ګور دلته الله تعالی د پته ده چې دا مخاطب د عربو د خلکو دا اگر چې فصیح دي اگر چې بلیغ دي حدود قرآن مجید د مثال راوړل نه شي ها خو بیا ورته الله تعالی کوم کړه دي دا غي د عاجزي ظاهرولو د پاره چې خلکو ته پته ولګي واښو به باندې وذاوي فاتو بسوره من مثله پدې مثله کې دا ضمیر چا تراجه ده په مثله کې دا ضمیر چا تراجه ده نو مطلب د دې دا ده چې ګوره دې په ترکیبونه یو ترکیب دا ده چې دا مثله دې نه من مثله فاتو بسوره من مثله دا من مثله دا متعلق لشي په فاتو باندې من مثله متعلق لشي په څه باندې په فاتو باندې نو بدی کې بل ضمیر لعبدنا تراجع وي نو معنی به دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا کچې تاسو په شک کې دا سره چې موږ نازل کړی دي فاتو بسوره من مثله نو تاسو راوړی یو صورت چې دا صورت دا راوړل دي دا شدی لکه څنګه چې موږ په بنده باندې نازل کړی دي او دویم ترکیب دا دی چې دا بسوره من مثله بسوره دا موصوف کې او من مثله جار مجرور متعلق او بیا صفت کې نو په دې صورت کې بنا مثله دا هی ضمیر د انده باندې زلات هم راځي کېدې شي او عبدنا ته هم راځي کېدې شي نه په دې اولنۍ صورت کې عبدنا ته راځي کېدې شي او نزلات نشي راځي کېدې د دې وجه دا ده چې ګوره بیا به مطلب اصل کې مطلب قرآن مجید معجز کول ګرځول دي عاجز چې قرآن مجید دا معجز دی مثل اشته خو تاسو یې نشي پېښ کوله بدویم څوک به معنی دی او په اول څوک معنی نه چې د قرآن مجید د سره اډو مثل شته نو پوه شو نو په لومړي صورت کې دا اعجاز به ډېر زیات دی نو ځکه و چې دا لومړي صورت کې دا ضمیر د نسب نزلنا تراجه دا عبدنا تراجه دی او نزلنا تند راجه لکه پوه شو به معنی لکه پوه شو یو دا چې لکه یو سړي سره اډو مثل لینو دویم دا مثل شته خو ماته نه معلوم لکه غوته راوړه ها والتعجيز ونحو فاتوا بسوره من مثله چراوړ د سوره اذ ليس المراد ځکه مراد نه طلب اتيانهم چې طلب کړه شي دا نه راوړل دي بسوره من مثله سوره د دې په شان دي لکونی محال څنګه دا محال والظرف او دا ظرف دی به مثله کې دا ظرف جار مجرور ته ظرف وای کنه ظرف له او ظرف مصغر راوړ شمه ان قوله من مثله دا من مثله چې دا متعلق ده په فاتو پورې یو صورت دار چې من مثله دا متعلق شو په څه پورې په فاتو پورې او ضمیر لعبدنا او من مثله کې دا ضمیر ته دا عبدنا ته راځي وي نزلنا ته باندې الګه پوښښ به باندې ها او دویم احتمال لاره او صفه بصورت یا دا من مثله چې دا صفت له صورتون پورې یعنی صورتین به موصوف شي او من مثله جار مجرور دا متعلق شي په دغه پورې او بیا به دا صفت شي او په دې صورت کې چې کله دا من مثله چې دا صفت جوړ شي له صورتین لپاره نو ضمیر به بغیال ما نزلنا دی او یا بغل عبدنا تراجه وي لکه پوه شو به باندې وس دا وی کنه چې په اولنی صورت کې تا وی چې ضمیر دې دا صرف دغه تراجه ده عبدنا تراجه ده نو نزلات ول نه راځي نو مته دا خبر وکړه تراجه کوي
فإن قل لك چتویل شي لما لا يجوز على الاول ان يكون ضمير لما نزلنا چې په دې اولی تفسیر باندې دا ضمیر لما نزلنا ته ول راځي کیږي نو قلت نو زورته لانه يقتضي لك بیا تقاضا کوي ثبوت مثل القران في البلاغه چې ثابت دی مثل د قران په بلاغت کې او په علو طبقه باندې او چتواله تفقیری بشهادت ذوق اذ التعجيز انما يكون عن المأتي به دغه چې تعجیز دا دراتلو د مأتي به نه ده لکه پوه شو باندې فكأن مثل القران ثابت و بیا مطلب دا شي چې گویا کې د قران مجید مثل ثابت شته لكنهم عجزوا ان ياتوا منه بصوره لیکن دو عاجز دي په شان دروړي لکه پوه شو باندې کته په دا ضمیر چې نه کنه دا په عبدالله پور راځي کې نو مطلب دا چې د قران مجید د سره اډو مثال شته نو چې شته نو دوی به کوم طرف راوړي او کته په نزلنا پور راځي کې نبي بیا خراب راشي چې د قران مجید مثال شته خو تاسو نشئ پیش کولای لکه پوه شئ باندې بخلاف ما اذا كان وصف للصوره فخلاف د دینه چې کدا وصف د صورت شي نو بیا مطلب څه فإن المعجز عنه نو بیا ما معجز عنه چې نه دا بس شي وصوره الموصوفه هغه صورت چې کوم موصوف ته باعتبار انتفاع الوصف په اعتبار د دې باندې چې وصف د دې منفي شوی دی لکه پوه شئ باندې فإن قلنا كتدويل شيء فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي منه چې بدی کې بیا هم دا تعجیز چې نه په اعتبار د نفي د مثال له مأتي منه معنا مثال چې نه مثال راوړل چې نه لکه منتفي نو ورته وای کنه چې دا خبره وای کس ته بدلېږي چې کم ذوق سلیم والے او چې کم کس په دې باندې پويږي دا ته دې بیا پته نه لګي د ظاهر په اعتبار سره نو ځکه مونږ وقلت احتمال عقلي دا یو عقلي احتمال لا يسبق الى الفهم چې فهم ته نه راځي ولا يوجد له مساغ او نشته دې لپاره اولواله په اعتبارات البلغاء په اعتبارات د بلغاء او استعمالات لري فلا يعتد بهم ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحت او نور خلق بني کوئی سا وګدي خبرې کړي خو داږي څه فائدہ مې نه ما ذکر کړی نه والتسخير تسخير معنا ذلیل کول تسخير یعنی دا اصل ورم معنا امر چې په مجازي معنی کې استعماليږي نو داږي اصل ورم معنا تسخير دی عاجز کول لك الله تعالی وای كونوا قردة خاسرين تاسو شادوغان شي والاهانه سپکواله لکه كونوا حجاره او حديده تاسو ګټي شي او یا چې نه څه شي وس بني شي لکه پوه شو باندې وس په اهانت او په تسخير کې څه فرق دی په تسخير کې او په اهانت کې څه فرق دی نو په دای کې دا دی کنه چې په تسخير کې دا فعل حاصلېدل چې دا ممکن دي په تسخير کې فعل حاصلېدل ممکن وي او په اهانت کې چې نه فعل حاصلېدل ممکن نه وي لکه پوه شو باندې نو لکه په تسخير کې فعل حاصلېدل ممکن دي چې دا شادوغان جوړ کړي او یا اهانت پرې کې رافعل حاصلېدل سره ممکن وي نه اذ ليس الغرض ذکر نه غرض ايطلب منهم چې طلب کړي چې لونه کونو قرده او خيارته چې شادوغان چې تاسو شادوغان چې ځکه الله تعالی ته پته لري چې شادوغان نشي کېږي دا به شادوغان څنګه جوړي دا نه به غټي څنګه جوړي لعدم قدرت ما لا ذلك ځکه دوی په دې باندې قدرت نشته ولكن في التسخير يحصل الفعل وي په تسخير کې رافعل حاصلېدل ممکن وي اني سيروتم قيدته یعنی قید ګرځیدل شادوغان وفي الاهانه لا يحصل او په اهانت کې چې دا فعل حاصلېدل دا ممکن نه وي اذ المقصود قله المبالاه بهم دا دغه مقصود دي نه قله مبالاه یعنی حصول فعل بګنی وي والتسويه تسويه بارک موږ وی کنه چې پدوانا کول او نه کول دوانا برابر دي کول او نه کول دوانا برابر دي لکه فصبروا او لا تصبروا ککه وکاو کنه کېدو ما کول دوانا برابر دي یا الله تعالی انذرتم ام لم تنذروا وهذا ماضي مضارع او دلته د امر مثال ده لکه پوه شوي نو اوس په اباحت کې او په تسویه کې څه فرق ده په اباحت کې او په تسویه کې څه فرق ده نو په اباحت کې د مخاطب په ځای کې دای کنه چې دا کار منه ده خو تور ته چې اباحت وګڼو مطلب اوس کوا جایز ده سره پاره او په ځای کې په ځین کې دا خبره نه پاره تسویه کې دا نه ففي الاباحه فاباحه كان المخاطب توهم گویا کہ مخاطب وهم کوي ان الفعل محظور عليه اذا فعل منقل الاشياء فاذن له في الفعل نو بیا اجازه ورکړل چې په فعل کې ما عدم الحرج في الترك سره دې په تر کولو کې حرج نشته مخکې موږ ویل دي وفي التسويه او په تسويه کې كانه توهم گویا کې چې دی وهم کې ان احد الطرفين من الفعل والترك انفع له چې په وو کارونه کې یو کار د لپاره نفمند یو کار د لپاره نه فهمنه یو نقصان ده
وارجح بالنسبه الیه فرفع ذلك فرفع ذلك نو دغه خبره او څه تکړه شو او دواړه برابر کړل شو لکه پوه شوي په دې اباحت کې دواړه کارونه یو شان دي او د دې مخاطب په دې کې دی چې دا کار د مانه منه دی نو چې کله دا اباحت ته دی کې به اباحت ته پاره نو مطلب دا چې دواړه کارونه سره لپاره جایز دي او په دې هغه کې تسویه کې د په ذهن کې دی د مخاطب په ذهن کې دی چې په دوه کارونو کې یو کار د مانه لپاره بهتر دی او بل کار د مانه لپاره بهتر نه دی نو ته په تسویه کې خبره وږي چې رضوان سره لپاره برابر دي کې جو کوو کنه کې جو مکو اسمرو او لا تصویرو کافرانو د الله تعالی فرمای کله قیامت کې تاسو بیا په اور باندې صبر کوو کنه کوی خو د سینې چې تاسو صبر وکړئ اور به ختم کړئ یا لکه تاسو پوه شو به باندې نو شپږ معنی موږ وی تسویه او تصغیر او دغه اهانت او تعجیز او اباحت او تهدید واش به باندې سره د مثالونو بیان ان شاء الله